الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د سرسیا متعلق یو څو خبرې مختصر وړاندې کوم. ځکه اکثر خلک تپوس کوي د سرسیا په باره کې یو څو خبرې وړاندې کوم مختصر. یو خبره چې سرسیا دا فرض ده په هر مسلمان باندې، او حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر مسلمان باندې دا صدقه الفطر سرسیا دا پرس کړې ده. دویمه خبره په سرسیا کې پیدا څه ده چې سړی به دا سرسیا ورکوي، فطرانه به ورکوي. نو غټه پیدا به کې دا حدیث کې راغلی چې په دې سره الله رب العالمین دا روزهدار پاکي، یعنی روزه تیر شي او انسان کمزور دی، د دینه نقصان شوی، کمی دی شوی، په خبرو کې دی نقصان شوی، نو د دې سرسیا په وجه باندې الله رب العالمین دا سړی پاکي. بل پیدا به کې دا دام په حدیث کې راغلی چې دا خوراک دی د غریبانانو د پاره. ځکه اختر راځي وروسته د روژې نه، او دا اختر د خوشحالو یو موقع، نو دی مسکین او غریب ته چې دا خوراک ورکلی شي نو دا هم په خوشحالو کې شریک شي. درېمه خبره په سرسیا کې دا ده چې دا به څوک ورکوي، په چا باندې دا فرض ده. نو سرسیا دا په هر مسلمان باندې فرض ده، که وړوکی دی او که غټ دی، که سړی دی او که ښځه ده، او که مالدار دی او که غریب دی، ټول به دا سرسیا ورکوي. صرف هغه غریب باندې نشته چې هغه ځان له رزق نه مومي، ورنه هغه غریب چې څه وسې کېږي نو هغه به دا سرسیا هم ورکوي. څلورمه خبره دا ده چې مقدار د سرسیا څونه دی. ځکه اکثر خلک تپوس کوي په سعودي عرب کې سرسیا څونه ده، او پاکستان کې څونه ده، افغانستان کې څونه ده. نو ته چې دا خبرې زده کي چې حدیث ته به موږ ګورو چې په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته کم مقدار ښودلی دی نو هغه به ورکړي. که ته په سعودي عرب کې، که ته په پاکستان کې، او که ته په هر ځای کې، نو په حدیث کې صاع راغلی. صاع په حدیث کې صاع راغلی چې په هر مسلمان باندې یو صاع ورکول دي. نو د صاع نه تقریبا 3 کیلو جوړیږي، یعنی څلک کم 3 کیلو دا دی جوړیږي. نو بیا ته دغه څه کم 3 کیلو که په سعودي عرب کې دغه به ورکې، که پاکستان کې دغه به هم ورکې. نو دلته به حدیث ته ګورې. ځینې مولیانو دا فتوا ورکړې ده چې بس 100 روپۍ دي. 100 روپۍ به ته څنګه ورکې؟ حدیث کې کجور هم راغلي دي او شعیر هم پکې راغلي دي. نو دا خو بیا مختلف ریټونه لري، کجوره ګرانه ده او چاول ارزانې دي، او اوړه پسې بیا ښه ارزان دي. نو داسې روپۍ مقررول دا په کار نه دي، بلکې حدیث ته به موږ ګورو چې په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صاع ذکر کړی. نو دغه صاع به سړی ورکوي. په دې اوسني وزن تی څه کم 3 کیلو جوړیږي. نو مثلا چې ته کله سرسیا ورکې نو خپل کلی کې وګوره چې هلته اکثر خلک څه خوري. مثلا په اختر کې خلک اکثر چاول پخوي، نو ته وله چاول ورکه، څه کم 3 کیلو چاول دا ورله ورکه. بله خبره، پنځمه خبره په سرسیا کې دا ده چې دا به کله سړی ورکوي. ځینې خلک په رمضان په اول کې هم ورکوي، د روژې په اول ورځو کې هم دا سرسیا ورکوي، لیکن دا نه کیږي. دې لپاره خپل ټیم مقرر دی. نو سرسیا چې سړی ورکوي نو یا به د اختر نه 1 ورځ مخکې یا 2 ورځې مخکې به ورکوي. لکه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی، په بخاري کې موجود دی چې 1 ورځ یا 2 ورځې مخکې دا ورکول دي، او یا د اختر د مانځه نه مخکې ورکول دي. لکه حدیث کې راځي چې د اختر د مانځه نه د مخکې ورکړه نو دا هغه صدقه ده مقبوله، قبول شوي. او که د اختر د مانځه نه د وروسته ورکړه نو بیا یو عامه صدقه ده. نو لحاظه د اختر د مانځه نه وروسته به هم نه ورکوئ، د اختر د مانځه نه مخکې به ورکوئ.
کتی مخکې ورکې نو 1 ورځ یا 2 ورځې مخکې د اختر نه ورکا او دینه مخکې به هم دا سرسیا نه ورکوي. شپږمه خبره د سرسیا سره چې متعلق ده هغه دا ده چې پیسې ورکولی شي که نه شي ورکولی. نو په دې کې غوره خبره دا ده او صحیح خبره هم پکې دا ده چې پیسې به نه ورکې، ځکه حدیث کې خوراک راغلی. نو حدیث کې خوراک راغلی دا خوراک په ورکې، اگر چې ځینې علماو دا ویلی دي چې پیسې هم ورکولی شي، لیکن غوره دا ده چې ته به خوراک ورکې، ځکه حدیث کې خوراک راغلی. ابن قدامه دا هم لیکلی دي چې قیمت ورکول دا جایز نه دي، ځکه حدیث کې خوراک راغلی ته څنګه قیمت ورکې. داننګې شیخ ابن باز رحمه الله هغه هم وایي چې قیمت ورکول جایز نه دي بلکې خوراک به ورکې. دارنګې نور علما هم دا خبرې لیکلي چې په حدیث کې خوراک راغلی، نو چې خوراک راغلی ته هم خوراک ورکې، ځکه دا صدقة الفطر سرسایه دا عبادت دی او عبادت کې به د ځان نه کار نه کې بلکې عبادت ته به ګورې قرآن کې تا ته څه ویلی کېږي او حدیث کې تا ته څه ویلی کېږي. او که قیمت او پیسې ورکول وي نو د الله پیغمبر په دور کې هم دا پیسې وي، د صحابه په دور کې هم دا پیسې وي، هغه پیسې نه دي ورکړي بلکې هغه خوراک ورکړي. نو بهتره خبره دا ده په دې کې جنگ جګړې نه دي پکار بلکې حدیث ته وګوره، په حدیث کې خوراک راغلی خوراک ورکه او خلک خوراک ته محتاج وي. لکه اوس مثلا تا چاله چاولې واغستې او هغه په اختر کې پخې کړې نو ستا اجر هم وشو او دارنګې په حدیث باندې عمل هم راغی. نو دا یو څو خبرې مختصر، الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.